سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي قال وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه تداوله 19 من رب إلى رب. فرمائي سلمان الفارسي چې اغشت ودل رسول پاسه نسو مالکان الى رب من رب دا مالکان دا بیان دا 11 الى رب اعطى يا اشترى يا ملك ربا بل سړی مالک رضی خاصول او دا حالات بنا د ویډیو کستان وی دی ویل دي کنه نو دا او حرکت حضور ابدا نو زوجة بسيشا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن ابي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله تعالى عنه وهم يقولوا انا من رامه هرمز دا په عراق کې ولا هغه په فارس کې دا غزو سیدون کې وجي. وبه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عاصم بن الاحول عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم کې شپږ سوه کاله تقریبا شپږ سوه کاله تاسو پېښ وې 1500 کاله وصل کې څوک 1500 یا دي څوک 1500 یا دي او کسر له اعتبار نه دی ورکړي پوره حساب کړی دی 500 نو د دې فترت زمانہ کې جهالت او داسې جهالت چې خلکو به زناکارۍ عامې کولې په کورونو جنډې لګېدلې بخاري کې دی وي ابو داود کې دی خلکو به مردارې خوړې لوڼه به یې جمدې خولې دا د جهالت انتها ده سکاو میندو خویندو سره خلکو ودونه کړي دا د جهالت انتها ده مردارې به یې خوړې ډاکې به یې کولې بربټ به یې طوافونه کول او د اسمان تېره به بربټ تلل چې یو بل سره به روان وو دومره جهالت او ښځې به یې خپله پردو سړو له لېږلي وي ورته جما ورسره وکړه چې د هغې نسب بچي په موږ کې پیدا شي بخاري کې دې وي دا 600 کاله په دې جهالت کې تېر شو اشاره څه کوي الله رسول الله مبارک راوړېږه مناقب یې مخکې تېر شو دا جهالت ختم شو او داسې رڼا راغله چې بلکل دنیا د دغې جهالت مثال هم دنیا نشي پیش کولی او د دې هلک ته پس چې د رسول الله مبارک په وجه الله ته رڼا رامنځته د هغې رڼا مثال هم څوک نشي پیش کولی. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.